الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة بقرہ آیت نمبر 8 دے. دا سورة بقرہ پہ اعتبار دا مضامین سرا څلوري سیوا. اول ایسا دا ابتدا نواخلا دا 97 نمبر آیت پوری قل من کان عدوا لجبریل پوری، او پدے کی اثبات دا توحید دا رب العالمین بیانی گی. بیا دا 4 بابونا وا. اولنے باب دا 21 نمبر آیت پوری یا ایوہ الناس عبدو ربکم الذی پوری. پدے کی 15 خبری بیانی دی. اولنے خبر عظمت دا کتاب اللہ دا قرآن کریم لوی شان بیانی دا. بیا دویمہ خبر دا متقیانو 15 صفات بیان شو، 15 خویونا. یو دا چی پا غیب باندی ایمان لری، دویم دا چی دا مانزه پابندی کئی، دریم دا چی دا اللہ رب العالمین پلار کی خپل مال لگئی، څلورم دا چی پا مخکینو کتابونو هم ایمان لری او پا قرآن باندی هم ایمان لری، او 5م صفت دا چی پا ورځ دا آخرت او پا کور دا آخرت باندیم یقین ساتی. بیا دا دیو دا دنیا حکم چی اولائک علی هدی من ربهم، دنیا کی دیو تا ہدایت نصیب شوه دی. او دا دیو دا آخرت حکم و اولائک هم المفلحون، آخرت کی با کامیابی. بیا دا دویمی ڈلی دغا متقیان انعام والا منعوم علیہم. بیا دریم خبرہ دا کافرانو بیان مغضوب علیہم چکم کافران دی. داغی یو دا غلط خوی داغی یو بیان شو چکو پر اکڑے دی زدن او عنادن. زدیان کافران دی. دویم غلط خوی دا دی پیغمبرہ کتول انذار ورکیو کنا که یرویو کنا. او دریم غلط خوی دا دی چی لا یؤمنون دی ایمان نراوڑی. داغی دا دنیا حکم ختم اللہ علی قلوبهم چی اللہ دا دیو پزلونو پا غگونو پا سترگو باندی پا غگونو پا ظلباندی واللہ مور لگول دی و پا سترگوی واللہ یو قسم لپردی راوستی دی چارچا تخکارینا. او دا آخرت سزای دادا ولهم عذاب عظیم دیو دا پارا لوی عذاب دی. وزددی زینا دا دریمی ڈری بیان کئی چی اغا زوالین دی منافقان. دا مغضوب علیہم او دا زوالین پائے کی یو قول داو چی مغضوب علیہم خکار کافران او زوالین منافقان پٹ کو پر کون کی.
دا منافقان د دیو الله رب العالمین لږ زیات وضاحت کوي 14 نخې د دیو بیانوي که ستاسو خیالي د کافرانو ذکر ښکاره چې کوم کافران دي د هغې ذکر په آیت 2 کې وشه ان الذين كفرون ولهم عذاب عظیم پوری د هغې ذکر وشه صرف په 2 آیاتونو کې او د منافقانو تذکره او د منافقانو ذکر الله رب العالمین په 14 آیاتونو کې کوي او د هغې 14 نښې بیانوي د هغې وجه دا ده چې منافق په نسبت د ښکاره کافر باندې ډېر خطرناک دی ښکاره کافر آخو ته پیژندلی مسلمان دی ځان ساتي لیکن چې یو سړی داسي چې په خوله باندې هغه د اسلام چغه وی او پټ بېدینی کافري نو د هغې نه مسلمانانو ته ډېر ضرر رسیږي دا ډېره خطرناکه ډله ده د دې نه ځان بچ کول هم ګران دي نفقه دا په اصل کې سوري ته وایي سوري ته د نفق الیربعونه دا راغیستلی شوی دی یعنی سوری د کربړ منافق ته منافق ځکه وایي چې دم دو فړقي لکه د ځنګل مګه یا دغه کربړی چې د هغې 2 سوړي یو طرف ته په هغې پسې څوک ورشي نو دی بل طرف ته وتښتي ځان لی داسې کور جوړ کړی یا خادمۍ شوه چې کوم په عربو کې دا چلباز حیوان دی نو الله رب العالمین منافق ته هم دغه نوم ورکېښودو منافق د دم 2 لارې یو د خولې لار او بله د زړه لار د مسلمانانو سره یو شانته کی د کافرانو سره بل شانی دلته الله رب العالمین د دې 14 نښې بیانوي سورت توبه کې به د 80 نه زیاتې نښې بیان شي او قرآن کریم د دیو نه ډک دی د دیو د علاماتو د دیو د نښو نه بیا دام پیژندل پکار دی چې ګوره منافقه دا په 3 قسمه دی هر یو منافقه هغه په درک الاسفل من النار نه دی منافق په 3 قسمه دی یو ته ویل کېږي منافق شکی دویم ته ویل کېږي منافق اعتقادي چې عقیده د نفاق ده او دریم منافق عملی منافق شکی دی ته وایي چې هغه ایمان خو راوړی دی خو شکی دی چېرې دا پیغمبر به رښتیا وایي او که نه یره د دې پیغمبر بعضې خبرې ښې معلومیږي او بعضې زموږ عقل نه مني یره دا قرآن کریم به حق یو که نه دا منافقان دا د شک د وجې نه دیو کې نفاق راغلی دی شک مرض پکې پیدا شوی دی دا وجه وه چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د شب معراج سفر وشه بره لاړو نو پای کې ډېر خلک بیرته کافران شو دغه منافقي شکیان چې کوم خلک وو منافق شکی والا هغه خلک بیرته لاړه کافر شو ځکه ویل موږ هر څه د څه منلي وو الله موږ نه ولیدلی موږ د څه ومانه دا قرآن هم ومانه دا م ومنل دا م منل خو دا خو نشو منلی که نه چې په یو شپه کې بلکې د شپې په لږه حصه کې لاول بیت المقدس ته تلل چې د 1 میاشتې مزل دی چې سړی تیز اس باندې ته نو د 1 میاشتې مزلو او ته دلته په یو شپه کې لاړې بیا اسمان ته څومره مزل دی او بیا 2 اسمان او بیا جنت او جهنم دا دومره سیلونه تا په یو شپه کې وکړه دا موږ نشو منلی نو په دې باندې هغه شکیان کم خلک وو هغه بیرته کافر شو
دویم منافق اعتقادی. منافق اعتقادی دیتا وی ان یبطن الکفر ویظهر الایمان، چه پټ پزله کی کافر دی خو بخکاری ځان مسلمان ښکارا کړی دی. لکه مسلمانانو د خطا کولو د پاره، د مسلمانانو د غلطولو د پاره، مسلمانانو کې د فتنې خورولو د پاره راننوتی دی، نور اصل کې دی کافر او خپل هغه کفر خوري خو بظاهر ځان مسلمان ښکارا کړلی. دا منافق اعتقادي دی. او دا منافق داسې دی چې فی الدرک الاسفل من النار، دا به په هغه لاندې طبقې د اور کې د جهنم چې کومې اووه کندې دي، دا په هغه اوومه کنده کې لاندې بیخي د غټ کافر د هغه نورو کافرانو نه دا غټ کافر دی. نور کافران هغه به برئ نورو طبقو کې به د جهنم، خو دا به په هغه لاندې طبقه کې ځکه دا د ضرر ډېر زیات دی. دریم نمبر منافق عملی دی. ګوره د آیات کې منافق عملی هغه دې ته ویلی کی ان یکون اعماله اعمال النفاق، چې دې په زړه کې کافر نه دی، شکیم نه دی، لکه نه د څه شک شته په قرآن کې او په حدیثو کې او په پیغمبر کې، او نه دی د زړه نه کافر دی، خو صرف هغه د منافقت کارونه کوي او قرآن منی، قیامت منی، اقرار کوي چې دا ټول خبرې حق دي خو عملونه خراب دي. لکه قرآن او حدیث کې هغه کارونه تفصیلا بیان شوي دي، هغه کارونه کوي. لکه دروغ وای، دام د منافقانو نښه ده. وعده خلافی کوي، خیانت کوي، کنزل کوي، ګانې اوري، د منافقتوب نه نه یریږي. دا داسې کارونه دي، داسې نورم شته چې دا د منافق عملی یعنی هغه کارونه د نفاق دي. نو دې تم د دین هم ځان بچ کول پکار دي. خدا د هغه غټ منافق اعتقادي په شانته کې کافر نه دی، ها ګناهګار دی او دله پکار دي چې ځان د دینه وساتي، ځکه لویه ګناه ده. بیا صحابه کرام هغې سره به د ډېر زیات غم و چې د نفاق نه موږ ځان بچ کړو. د حنظله رضی الله تعالی عنه واقعه مشهوره ده، مختلفو کتابونو، ترمذی، مسلم شریف، مسند احمد، مشکات، السلسله الصحیحه، دې ټولو کتابونو هغه را نقل کړله. حنظله رضی الله تعالی عنه یو ځل روان دی جاړي، مخې له ول ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورغی، وی مالک یا حنظله، حنظله پتا څه شوي دي ولې جاړي؟ هغه ورته ویله حنظله رضی الله تعالی عنه وی ابوبکره زه منافق شوی یم. هغه ورته ویل په څه خبره باندې منافقې؟ وی په دې باندې چې کله موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خوا کې یو، زه د نبی علیه السلام په مجلس کې ناست یم، موږ ته جهنم یادي، موږ ته جنت یادي، او زمونږ ټول تعلق د الله رب العالمین سره ای. خو چې کله د هغه مجلس نه کور ته راشو، د پټي غمې را سره، د بچو غمې را سره، او هغه نورې خبرې د آخرت هغه شان غم موږ سره بیانوي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته ویل که په دې باندې ته منافق شوی، خو بیا خو زم منافق یم. دواړه ملګري شو او روان شوې. دا حقیقت دی چې تا زما سوچتم دا خبره راواچوله. هغه ډېر جړل، وی زه دواړه ځو د نبي علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس کوو. نبی علیه الصلاۃ والسلام له چې لاړه، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا ټوله قصه وکړه چې ستا په خوا کې موږ یو، نو موږ یو شان حالت کې یو، د آخرت فکر او سوچ، خو چې ستا له خوا نه وځو بیا ټول د دنیا سوچونه یو، د آخرت غم هم یې خو دومره نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویله ودا خو وختونه دي یا حنظله ساعتا و ساعتا و ساعتا، دا خو وختونه دي،
ځینې وخت کې به تا ته آخرت ډېر را یادي، ځینې وخت کې به کم را یادي، په دې باندې منافق کېږي نه. او که داسې تاسو شوئ چې کور کې پټي کې هر ځای کې درته الله یاد دی او داسې غم دی در سره لکه څنګه چې د نبي علیه السلام مجلس کې ناست یئ او داسې غم یې در سره، نو بیا خو به تاسو سره ملایکو مصافحې کولې، په خیر به در سره کړی وي. مقصد دا چې خامخا دنیا دا ضروریات دی، پای کې د پټي غم بم کې، د کور غم بم کې، بل مسله بله مسله، دا دنیا کې به دا قصې کې، خو د آخرت غم و فکر به در سره امي. نو په دې څوک منافق کېږي نه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه سره دومره غم و، یو ځلې حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ ته ویله وی تا ته نبی علیہ السلام د منافقانو لیست حواله کړی دی، ځکه ده ته لیست حواله کړی چې پلان کې منافق دی، پلان کې پلان کې پلان کې. دا بیا نبی علیہ السلام د جمعې په ورځ باندې بیا هغې ته ویل او هغې د جومات نه ایستلي وو. دا عمر رضی الله تعالی عنہ سره دومره غم و، بار بار براته حذیفه ابن یمان ته ویل دا لیست ما ته وښیه. هغه ویل زه تا ته نشم ښودلی، ما ته نبی علیہ السلام دا راز را کړی دی. بیا ورته ویل دومره خو راته ووایه که نه چې زړه مې مطمئن شي چې زما د عمر نوم خو پکې نشته، ما پکې وګوره چې زه خو پکې یم نه که نه. هغه ویل نه ته پکې نه یي. بیا له په قرار باندې شو که نه ډېر غم ورسره. د دې وجې نه حدیث کې راځي چې د نفاق نه چې یریږي نو دقه مسلمان دی. لکه یو سړی دا ځان سوچ کوي چې لکه زه چېرته منافق نه یم، زه چېرته کافر شوی نه یم، دقه سړی مسلمان دی چې ده سره دا غمي. او چې یو سړی کوي کوپر او وایي زه د جنت ټیکهدار یم، دقه سړی خطرناک دی، له ده دې په خطره کې دی. چې دا چا سره غم نه وي دقه په خطره کې دی، او چا سره غم دی نو دا صحیح مسلمان دی. ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق. د دینه نه یریږي مگر مسلمان او د دینه نه په امن کیږي مگر منافق. ابن ابي مليكه رحمه الله فرمایي دا تابعی دی، وای ما دیر صحابه لیدل دي، ځکه تابعی هغه چاته وایي صحابه لیدلي، وای ما دیر صحابه لیدلي، خو په دې کې كلهم يخاف النفاق على نفسه. په دې کې دا هر یو په خپل ځان باندې ویریده چې زه چېرته منافق شوی نه یم. ما منهم من یقول انه على ایمان جبریل و میکائیل. دی کې ما داسې صحابي نه دی لیدلی چې هغه دا ویلي چې زما ایمان د جبریل د ایمان په شان دی علیه السلام، زما ایمان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان دی. داسې چېرته نه ویل، بلکې هر یو به یېرېده ویلې هغه شان حالت خو چېرته منګ او چېرته هغه غم ورسره. بیا دا بله خبره کوو د دې منافقانو باره کې چې منافقان څنګه پیدا شو، تاریخ پیدایش د منافقانو. نو ګوره منافقان په مکه کې نه وو، د هغې وجه دا وه مکه کې صرف دوه ډلې وي، یو ډله د مسلمانانو، دویمه ډله د کافرانو. وجه دا وه چې مؤمنان کمزوري وو او کافران زورور وو، کافران ډیرو مسلمانان لږو. نو په هغه ټایم کې یا خو به یو سړی ښکاره کافرو یا به یو سړی مسلمانو. نفاق ته ضرورت نه و ځکه د مسلمانان کمزوري وو، نو هغې کم چې به په کوپر باندې خوشحاله ښکاره به کافرو، څه غم ورسره نه و. کله چې نبي علیه السلام او مسلمانانو د مکې نه مدینې ته هجرت وکړه، نو هلته هجرت چې وکړی شه د دې نه لږ مخکې مدینه کې خلک راجمع شوي، په مدینه کې داسې حالات راغلي وو چې په هغې کې څه مشر نه و، هر سړي به ځان ته ملک او مشر وایه. ځکه کله چې دا خلک وایي په ډېرو قصابیانو کې میخه مردارېږي، ډېر چې کله دا خلک زیات شي هر سړی ځان ته مشر وایي، نو بس بیا حالات خرابېږي. مدینه کې دا حالات راغلي وو، هر سړي به ځان ته مشر وایه، هر سړي به د بل به خبره به نه منله، هېڅوک داسې نه و چې د بل خبرې منلې وې. نو هغې راجمع شو چې ځان له یو مشر مقرره او ټول به د هغه
خبرې ته لبیک وایو دا خبره به منو ځکه یو کس هغه خوشحالولم اسانی او یو کس چې کوم دی نو د هغه په کار باندې ټول لبیک وایي نو هغه کارم ښه کېږي او چې مثال په طور باندې یو شان خبره وکړي مشر بل شان کی بل شان نو تس نس بشي خلک او بیا به د یوم نه مني د مدینې خلکو دا مشوره وکړه چې ځان له یو مشر مقرره و په دې کې دوی اتفاق وکړه په عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق چې دا د منافقانو مشر و دی لا نه هغه ټایم کې منافق نه و دا د یهودیانو کې و د باندې ما ټولو اتفاق راغی چې ردی به خپل مشر مقرر کو چې د ده د مشرۍ خبره وشوه او د پروګرام تاریخ یې کېښودو ځکه عام طور قانون دی خلک یو ورځ مقرر کړي هغې ته یا پټکۍ ورپسې رهي یا تاج ورپسې رهي یا څه کوي حلف چې اخلي لکه نن سبا هغه هم یو قسم له حلف اخیستو د هغې ورځ مقرر شوه په دې کې دا ورځ چې مقرر شوه هغه ورځ لا نه ورغل چې نبي علیه صلات وسلام او صحابو هجرت وکړه مدینې ته اوس ښکاره خبره وه چې ټولو خلکو نبی علیه صلات وسلام طرف ته توجه شوه او اوس زمونږ بل مشر ته ضرورت نشته دی زمونږ مشر دا نبی علیه صلات وسلام دی د دې ابن سلول منافق بغض پیدا شه خو دیم په ښکاره باندې راغی چې ټول خلک زیو ایمان راوړي نو زه به هم راوړم خو ډېر زړه نه و راغی نبی علیه صلات وسلام سره بیعت وکړه په اسلام باندې او نور کسانو هم وکړه په ښکاره یې ځان داسې کړی و چې دی به پاسېدو نو هره جمعه به خلکو ته ویل د دې پیغمبر په خبره منلو کې خیر دی داسې ده او پټ ورته سم کارو چې اوس دا راغی زما هغه مشري لاړه دړې وړې شوه زما هغه عزت خراب شو په ښکاره به یې ځان ملګری حسابه او په شیشه په نبي علیه صلات وسلام پسې لګیا او خبرې به یې کولې دا یو کسو بیا دې په چل ول باندې ځان سره ملګري یو ځای کول د عین میدان جنگ نه د صحابو یو لویه ډله هغه راواپس کړه په سازش باندې جنگ کې هغه جګړه جوړه کړله په عایشې رضی الله تعالی عنها باندې چې تهمت لګېدلی او په هغې کې د ده لاس و نبي علیه صلات وسلام باندې چې زهر ایوې بوډۍ خوړلي و په هغې کې د ده لاس و چې کم د ضرر کارو په هغې کې د ده لاس و پټ به دا کار کاو نبي علیه صلات وسلام پې بیا پویم شه او بیا د ده زوی اکلک مسلمانو ګوره دا صحابه دي عجیبه قانون و چې کله به زوی به کافرو او پلار به هغه مضبوط ملګری د نبی علیه السلام و کله به زوی کلک ملګری د نبی علیه الصلاة والسلام نو پلار به کافرو د حنظله رضی الله تعالی عنہ چې و د ده پلار غټ کافرو او دی څومره غټ ایماندار صحابي د نبی علیه الصلاة والسلام دغه شان د دې ابن سلول زویم مضبوط ایمان والو او صحابي د نبی علیه الصلاة والسلام او دی کافر د دنیا نه لاړ بېدینه نو د ځان سره ملګري پیدا کول او تر دې چې یو لویه ډله د منافقانو یې تیاره کړه بیا دا یو خبره چې نبی علیه الصلاة والسلام ته ښه د دې پته ولګېده او دا کافر دي یقیني خبره ده نو بیا اوس نبی علیه السلام جنګ ولې نه کاو منافقانو سره جنګ ولې نه کاو نو د هغې وجه نبی علیه الصلاة والسلام په خپله ویل ده چې اکره ان یتحدث العرب ان محمدا یقتل اصحابه چې زه دا بده ګڼم چې خلک به بیا دا خبرې کوي چې نبی علیه السلام خپل ملګري ووژل ځکه په ښکاره خو هغه مسلمان ځان ښکاره کړی و نو عامو خلکو ته خو پته نه لګېده نو د دې وجه نبی علیه الصلاة والسلام بیا به عرب وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم په خپلو ملګرو را لګېدلی دی او خپل ملګري وژني نو دلته د منافقانو بحث کېږي د هغې 14 نښې الله رب العالمین بیانوي الله وایي ومن الناس او ځینې د خلکو نه من یقولو هغه څوک دي چې وایي آمنا بالله مونږ ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې
وبالیوم الاخر او پورز د آخرت باندې وما هم بمؤمنین او ندی دیو دزلن مؤمنان یا ندی دیو بجماعت المؤمنین د مؤمنانو په ډله کې د مسلمانانو په جماعت کې ندی دا اولنی نخا اولنی علامه چې وما هم بمؤمنین دزلن مؤمنان ندی نو دویما نخا یخادعون الله دیو ټګي کوي د الله تعالی سره په خپل ګمان باندې ګوره د الله سره ټګي نه کیږي ټګي خدا هغه چا سره کیږي دوکا چې هغه څوک نه پوهېږي او ته اوس دوکا وکړي خلک وایي دوکا مې که دې ته لږ غوږ کېدی ګوره دلته اوس دا ټکې به اوس وایي چې دوکه کوي د الله سره په خپل ګمان ځکه د الله رب العالمین سره خو دوکه څوک نشي کولی که نه دوکه خو د هغه چا سره کېږي څوک پوه نه شي او خلک ورسره دوکه وکړي خو د دې مطلب دا دی چې په خپل ګمان باندې او د دې مثالونه ډېر دي خو بجلیګر مولوي صاحب رحمه الله الله دې پرې رحم وکړي هغه یو مثال د دې لپاره ویلی و یو قصه یې کوله ښکلې خبرې به یې کولې نو پای کې دا قصه کړله یو افریدي قوم والا او هغه زکات په هغه باندې فرض شوی د روپو زکات اوس هغه روپۍ ډېرې وي چې د شمار حساب ولګاو چېرې دا خو ډېر روپۍ دي بیا دې زړه نه کېده حساب یې ولګاو چې دومره روپۍ مې راځي خو بیا دې زړه نه کېده نو چل یې وکړه هغه روپۍ راواخېستې لکه 5000 یا 10000 روپۍ به وي والله اعلم هغه روپۍ راواخېستې او په یو دړی غنمو کې پټې او رومنډلې پټې پې کېښودې یو دړی غنمو کې دا غنم یا وربشي هر شی دی بیا راواخېسته او راوړی د جومات چې کوم امام او د استاد یې وایي کته خلک استاد یې راوړه او ورته وی دا په زکات کې ونسه دا زکات دی اوس یو دړی غنم یا وربشي وي هغه غریب هم اخیستي دي او ګوټه یې ښودي دي چې دا خو اوس یو دړی باندې بس څه وکړم خو به زکات کې اصول کړلي بیا دا سړی مونځ وغیره یې کړی دی وروسته له خواله راغلی چې مولي صاحب ته به اوس دا چېرته ګرځې بازارونو کې او بس ما خو دله زکات کې درکړه تا قبول کړه اوس یې په ما راخرڅ کړه د دې چې څومره ریټ دی په هغې ما باندې بېرته راخرڅ کړه جو هغه چې کم ریټ و د هغه یو دړی وربشو یا غنمو په هغې دې بېرته اخیستي دي او خوشحاله کور ته را روان دی کور کې بیا ښځې ته ویل دي وی الله مې هم دوکه کو نعوذ بالله او مولي صاحب مې هم دوکه کو نو هغه روپۍ پکې پټې ښودې وي خو هغه ملا ته پته نه وه چې دې کې دنده روپۍ دي که نه هغه بیا بېرته چېرته ورکول خو هغه په خپل ګمان کې د دا سوچ وکړه چې بس ما دوکه وکړه زکات مې ورکو او هغه بېرته راته راواپس شو بېرته مې واخیستو نو دا چل ول خلک کوي او داسې نور هم ډېر دا کارونه کیږي خو دا په خپل ګمان کې دیو وایي چې یاره موږ ښه کار وکړه حالانکې د دوکه وکړله په خپل ګمان کې د الله سره دوکه نه کیږي الله خو د هر څه نه خبردار دی نو الله رب العالمین وایي یخادعون الله دیو ټګي کوي د الله تعالی سره په خپل ګمان باندې والذین آمنوا او دا کسانو سره چې ایمان یې راوړلی یا دلته علما دا هم وایي چې یخادعون الله دیو دوکه کوي د الله تعالی سره یا رسول الله د الله د پیغمبر سره دوکه کوي یا مطلب دا دی چې د مؤمنانو سره دوکه کول هم دا داسې دي لکه د الله سره چې دوکه کوي یخادعون الله دیو دوکه کوي د الله تعالی سره والذین آمنوا او د هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی وما یخدعون او دیو دوکه نشي کولی الا انفسهم مگر د خپلو ځانونو سره وما یشعرون او دیو نه پوهېږي په دې باندې چې دا دوکه مې د خپل ځان سره ده ځان مې تباه که ځان مې برباد که نو دا دریم د دیو نښه شو وما یشعرون دا دیو قباحتونه دي غلط خویونه دي غلط صفات دي او څلورم نمبر فی قلوبهم مرض پزلونو د دیو کې مرض د منافقت دی
او ګوره شعور او عقل دی کې فرق دی. عقل دې ته ویل کېږي چې انسان د یو شي په انجام باندې خبري په انجام باندې خبر شي، او شعور چې صرف ظاهري هغه حواس باندې یو شی معلومي د هغې د کیفیت د هغې د انجام نه ناخبرئ. نو الله وایي دیو کې عقل لاسه کې شعور پکې هم نشته. ګوره که ستاسو خیالي په حیواناتو کې عقل نشته خو شعور پکې شته. یو غوایه دی یا بیزه ده، غوا وغیره هغه اشیا چې کوم دي څیزونه حیوانات دا سین تراسې نه وردانګي او داسې ګران ځای له ورشي د هغه ځای نه یریږي هم شاته به زور کوي ته بیا راکاږې بس بیرته زور کوي. اوس په دې کې عقل نشته خو شعور پکې شته. په دې حواسو معلوموي چې دا ځای د هلاکت دی او عقل دې ته ویلی کېږي عقل اوس د انسان سره شته. عقل دارې چې دا انسان دا پوهېږي چې دې ځای نه کته دا ځای د هلاکت دی او بیا انجام به څه سړی مري یا ډېر خوږېږي انجام نه هم خبري. الله وایي منافقانو کې شعور هم نشته، عقل خو لا درکنار شعور پکې هم نشته. ځکه چې کم سړی کافر دی نو اولئک کالانعام، الله وایي د ډنګرو په شان دي بل هم اضل، بلکې ډنګرو نه هم بدتر دي، شعور هم پکې نشته. څلورم فی قلوبهم مرض، په زړونو د دیو کې مرض دی. د دیو په زړونو کې مرض دی. د دې مرض نه مراد څه دي؟ نو مطلب دا دی چې شک او نفاق دی. د دیو په زړونو کې شک دی پکې، منافقتوب دی پکې، یا خو دغه شک دا مرض دی مراد دی چې په زړونو کې مرض دی مطلب شک دی پکې، او دا د روح مرضونه دي منافقت دی. یا دا ده چې د دې نه مراد بغض دی د مؤمنانو سره، بغض دی د مؤمنانو سره چې دا مرض دی، یا مرض د عقیدې دی، یا مرض د غفلت دی. نو ګوره دینی مرض شو په دې لیول سره، په دې اعتبار سره. یا د دې نه مراد واخله حقیقي مرض چې په حقیقت کې د زړه مریض دی. او څنګه د زړه مریض دی؟ ځکه د مسلمانانو ترقي کېږي ورځ په ورځ باندې، نو چې هغه ترقي دی ییني نو بس د ډېر غم او د غصې د وجې نه لاړ بیمار شو. ځکه ډېر کرته یو سړی د خفګان د وجې نه بیماریږي، د خفګان د وجې نه زړه هغه بیماریږي، زړه خراب شي، هارټ اټیک وغیره ورته وشي. نو دغه شانته کېدام د دیو په زړونو کې مرض لګېدل دی د مسلمانانو ترقي چې ییني بس دی افسوسونه غرق. فی قلوبهم مرض، په زړونو د دیو کې مرض دی. فزادهم الله مرضا، پس زیاد بکی الله تعالی د دیو دا مرض. یو مطلب داره چې زیاد بکی الله تعالی د دیو مرض، دویم داره چې زیاد دیکی یعنی خیری دی. یا خو الله خبر ورکي چې زیاد بکی الله تعالی د دیو دا مرض، دا خو لږ مرض دی نور بهم زیاد کی. او یا خیری دی چې الله د دیو دا مرض نورم زیاد کا. فزادهم الله مرضا، زیاد دی کی الله تعالی د دیو دا مرض په ترقی د مسلمانانو باندې. ولهم عذاب علیم، د دیو د پاره عذاب دی دردناک. بما كانوا یکذبون، په دې وجه چې دیو همیشه دروغ وایي. دا پنځم خوی او پنځم قباحت د دیو چې بما كانوا یکذبون، په دې سبب چې دیو دروغ وایي. نو شپږم نمبر و اذا قیل لهم، کله چې ویل شي دیو ته لا تفسدوا فی الارض، فساد او ورانې مه کوئ په ځمکه کې. قالوا نو وایي دیو انما نحن مصلحون، یقینا مونږه اصلاح کوونکي یو. الله رب العالمین د دیو شپږم قباحت بیانوي چې دیو فساد ته اصلاح وایي، کوي فساد او وایي هغې ته اصلاح ورته وایي. لکه نن سبا اکثر داسې خلک د هغې فساد خورئ او هغې ته اصلاح وایي، بېدینه خورئ هغې ته اصلاح وایي. نو دا کار دا د منافقانو دی. الله وایي کله چې ویلی شي دیو ته چې لا تفسدو فی الارض، فساد مه کوئ په ځمکه کې، ورانې مه کوئ په ځمکه کې. نو دیو څه وایي انما نحن مصلحون، یقینا موږ اصلاح کوونکي یو. وره فساد
الله رب العالمین څه ته ویلی دی، پیغمبر څه ته ویل دي. یو دا دی خلق د ایمان نه اړول، دې ته فساد ویلی شوی دی قرآن و حدیث کې. پس د خلق د ایمان نه اړول، د خلقو په زړونو کې شکونه پیدا کول، د جهاد نه خلق منع کول. دویم دا دی فتنې او جنگونه راپورته کول، لکه کم ځای ته ورځي او بس شر جوړی، دا د منافقانو کار دی. دریم نمبر افشاء سر المسلمین، د مسلمانانو رازونه ښکاره کول، جاسوسی کول، دې ته هم فساد ویلی شوی دی. څلورم کافران په مسلمانانو باندې تیزول، چیرې کم دي وسله ورسره نشته دی ورځئ پې. پنځم د خلکو زړونو کې شکوک او شبهات اچول. شپږم نمبر دا دی کوپر کول، ګناهونه کول، دام چې کم دی نو دا فساد دې ته ویلی شوی دی. او د الله د دشمنانو کافرانو سره مدد کول په مقابله د مؤمنانو کې، دې ته هم فساد ویلی شوی دی. اتم نمبر کافرانو سره دوستی کول د زړه نه، یو خو چې اوساسې چل ول کې د هغې څه ګنجایش شته، خو چې بلکل د زړه نه ورته وایي زما دا کافر خوښ دی، نو کافر د زړه محبت د هغې سره کول، دوستانه ورسره کول، دم فساد دی. نهم نمبر هر هغه کار کول چې الله د هغې نه منع کړله، او کم شي باندې چې الله حکم کړی دی هغه ضایع کې، یعنی حرام کار کول، دې ته چې کوم دی نو فساد ویلی شوی دی. دا ډېر کارونه دي چې دا فساد کې شامل، خو لنډه دا د الله نه فرمانی او کار کول دا فساد دی. الله وایي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کله چې ویلی شي دیو ته لا تفسدوا فی الارض، فساد ورانې مه کوئ په ځمکه کې، قالو نو وایي دیو انما نحن مصلحون، یقینا مونږ اصلاح کوونکي یو. الا خبردار انهم هم المفسدون، یقینا دیو فسادیان دی، ورانکاری دی. دوم نمبر شو ولکن لا یشعرون، لیکن دیو نه پوهیږي په خپل فساد باندې، شعور پکې نشته. نو اتم نمبر دیو صحابو ته بیوقوف وایي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کله چې ویلی شي دیو ته آمنو ایمان راوړئ کما آمن الناسو، لکه څنګه چې ایمان راوړی دی پوره خلکو. پوره خلک څوک؟ صحابه کرام. صحابو چې څنګه ایمان راوړل دی د هغې په شان ایمان راوړئ. الناس نه مراد صحابه دي. قالو نو وایي دیو انؤمنو آیا مونږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء، لکه څنګه چې ایمان راوړی دی بېوقوفانو، دې قمقلانو چې څنګه ایمان راوړل دی داسې ایمان مونږ راوړو. او د هغې وجه دا وه دیو صحابو ته ولې قمقلان ویل؟ یو د دې د وجې نه چې دیو سادهګان دي، لعدم العلم بما يصلح معاشا، د ژوند د تیرولو طریقه ورله نه ورځي، د دې د وجې نه به ورته ویل. یعنی پیغمبر یو تقریر وکړي او بس دیو بیا د مال او د جان نه تیري. یو تقریر د پیغمبر څه وکړي محمد صلی الله علیه وسلم چې دیو بس بیا نه په ځان باندې دي او نه په مال باندې دي، او بس خپل مال هم لګوي او خپل بدن هم ټوکلې ټوکلې کوي او دی هر څه ته تیار دي، ودا سادهګان دي، قمقلان دي. دویم د دې د وجې نه چې دیو د صحابو په قدر باندې نه پوهېده، دا منافقان چې د صحابو څومره مرتبه ده. دریم دا دی چې په خپله قمقلانو او بېوقوفانو، نو ځکه یې صحابو ته بېوقوفان ویل، ځکه وجه دا ده چې کله یو کس په خپله لیونی که نه، نو هغه ته دا ټول خلک بیا لیونی ښکاري، صرف ځان ورته روغ ښکاري. اکثر داسې دا اعتراض کوونکې دی چې صحیح سوچ وکړي نو دی په غلطه وي. اکثرو ځایونو کې داسې کېږي، بس نورو ته ټول غلط ښکاري او ځان ورته صحیح ښکاري، حالانکې په خپله به دی قمقلي. څلورم دا د دې د وجې نه ورته قمقلان ویل د پلار نیکه دین یې پرېښی دی، مړه د پلار نیکه طریقه دې پرېښوده، اوس پکې بله طریقه او ته پیغمبر خبره منئ. هغه زموږ مشرانو څه کولو، اوس دا یو یتیم سړی پیدا شه او تاسو د خبره منئ، دې درته وایي چې د دې بوت عبادت مه کوئ، داسې مه کوئ، داسې مه کوئ. تاسو هغه خپل مشران پرېښوده، خپل نیکونه هم پرېښوده، د ده منئ. اوس هم اکثر دا خبرې کېږي که نه، حالانکې د دین مسله دا ده
چې کله چا مشر په ښه خبره باندې و ښه کار یې کړی دی نو فخر پې وکړه خو که چېرته ښه کار نه دی شوی نو بس هغه دی الله معاف کي هغه دی الله معاف کي او ته ځان سم که که نه تا ته خو اوس مسله راورسېده ته خو پوه شوې هغې غریبانانو ته څه نه ورسېدلي د دې وجې نه دین باندې عمل کول کله هم چې درته حق خبره راورسېده په هغې باندې فورا عمل کول دې ته به کې نه کتل چې یاره پلانکې نه کوي پلانکې نه کوي او پلانکې مشر نه کول او پلانکې لیډرې نه کوي نه سیده کول بل دا دی چې دیو صحابو ته ځکه قمقلان ویل دا اومه وجه ده دا پنځمه وی ځکه صحابه کرام غریبانانو نو غریبانانو صحابه کرام پورې دا مذاق کو ځکه کله چې بره چاندي اعلان وشه نو د غټ یو سوپر طاقت سره به جنګ و نو چا به کجوري راغیستې وي یو څو کجوري دیو به خاندل وی دا ډېر سادهګان خلک دي دیو په دې کجورو باندې موږ له ملکونه فتحه کوي چېرته سوپر طاقت ته ګوره او دی چې کوم ده نو دلته کجوري راوړي دا خنداګانې به یې کولې نو الله رب العالمین وایي چې ته صحابو ته بیوقوفه وې الله جواب کوي د هغې الا خبردار انهم هم السفهاء یقینا دیو په خپله بیوقوفان دي ولکن لا یعلمون لیکن دیو نه پوهېږي په خپله بیوقوفتیا باندې نو الا انهم هم السفهاء نهم نمبر او ولکن لا یعلمون لسم یو لسم بیا واوره چې الله وایي دو پړق دي وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ او کله چې دیو میلاو شي دا کسانو سره کله چې دیو میله اګوره دلته دی بل آیات کې الله رب العالمین څه ویله چې داسې ایمان راوړی لکه څنګه چې صحابه راوړی دي صحابه زموږ دپاره یو معیار دی د صحابو چې یو کار نه کړی د دې د وجې نه علامه ابن کثیر رحمه الله هغه ابن کثیر کې لیکل دي وایي واما اهل السنة والجماعة فیقولون كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابة فهو بدعة لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه لأنهم لم يتركوا شيئا من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها أغوي هر هغه کار او هر هغه خبره چې د صحابو نه ثابت نه نو هغه کار بدعت دی ځکه که چېرته دا کار خیر وي نیکي وي نو صحابه به ورته زموږ نه ښه مخکې تل وي هغو به کړی وی خامخا ځکه وجه دا ده وایي صحابو د نیکۍ یو کار هم نه دی پرېښی مګر هغې ته مخکې شوي دي صحابو نه څه کار په پیغمبر چې څه کومه خبره کړله او د نیکۍ ښکار و صحابه وګورئ هغه کړی دی یا بعضو کړی دی یا ټولو کړی دی خو صحابو هغه کارونه کړلي داسې چرته هم نه دي شوي چې یو کار د نیکۍ دی او صحابو د هغه نه یې کړی د دې د وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام دا ویلي دي اصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم زما صحابه د ستورو په شان دي کم یو چې پسې تاسو ورپوان شوئ په هدایت باندې به یو صحابي یو عمل کړی دی تا هغه عمل کاو بالکل دا قابل قبول دی خو چې صحابو کې یو قسم نه دی کړی او ته یې کې نو دا بیا ناروا دی دا بدعت کې شمارلی کېږي الله رب العالمین فرمایي وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا او کله چې دیو میلاو شي دا کسانو سره چې ایمان یې راوړلی یولسم قباحت د منافقانو قالو نو وایي دیو آمنا موږ ایمان راوړی دی چې مسلمان سره میلاو شي وایي موږ مسلمانان یو او موږ ایمان راوړی دی خو اذا خلو الی شیاطینهم کله چې دیو جدا شي د خپلو شیطانانو مشرانو سره شیطان ورته ووایا مشر ته شیطان ویلی شو ځکه شیطان دا چې کوم دی نو دا کل متمردین شیطانون هر سرکشه ته شیطان ویلی کېږي ګوره دیو مشر خو هغه ابلیس دی خو بیا شیطان ګوره یوازې هغه نه دی تاسو که خیال قرآن کریم آخرنی صورت دی آیه کې راځي من الجنة والناس د پیریانو نه که دا شیطان او که دا انسانان قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس چې د خلکو په زړونو کې وسوسې اچوي که هغه انسانانو کې دی او که پیریانو کې دی نو د هغې نه موږ له پناهي راکړه الله هر سرکشه د شیطان ویلی کېږي او ګوره قرآن کریم چې وکتلی شي
نو ابلیس تام شیطان ویلې شوی دی لکه سوره بقره 36 نمبر آیات. دویم وسوسې اچونکي ته که هغه انسانانو کې دی او که پیریانو کې دی هغه تم شیطان ویلې شوی دی سوره بقره 168. دریم نمبر شریر جن چې کوم دی هغه پیری چې هغه ضرري هغه تم شیطان ویلې شوی دی سوره بقره 275 کې. څلورم نمبر جاسوس تم شیطان ویلې شوی دی اگر که هغه انسان دی خو چې جاسوسي کوي سورت آل عمران 173 کې. پنځم نمبر مارانو تم شیطان ویلې شوی دی مار سورت صافات 65 نمبر آیات. شپږم نمبر غلط و مشرانو سردارانو تم شیطان ویلې شوی دی لکه دی آیات کې وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ کله چې د خپل شیطانانو خوا لاړ شي نو شیطان خواله ابلیس خواله خو نه تله بلکې هغه د هغې چې کوم غلط مشرانو هغې خواله تله. اووم نمبر غلط بادشاهان او د کلی او د علاقې غلط مشران لکه سورت انعام 123 کې. اتم نمبر الاحبار السوء ناکاره مولیان ناکاره مولا هغه تم شیطان ویلې شوی دی. رهبان غلط پیران ناکاره پیران هغې تم شیطان ویلې شوی دی لکه عبدالله ابن مبارک رحم الله هغه ذکر کوي وهل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها دین ته چې نقصان رسول دی یا غلط بادشاهانو رسول دی او یا غلط مولیانو دی دوه نقصان رسول دی دین ته پار دور کې. لکه دا څومره که تاسو خیالي د چا تاریخ کتلی د شاه اسماعیل شهید رحمه الله د هغه خلاف چې چا کړی دی نو هغه مولیانو غلط مولیان د هغه خلاف حالان کې هغه څومره قربانۍ ورکولې د اسلام دپاره او جهاد یې کاو وروستو بیا د هغې څومره صفتونه کېږي وار یې صفت کوي خو هغه ټایم کې چې کم خلک وو پویه خلک وو مولیانو غلط هغې د هغې خلاف کو د انګریزانو ملګري شو او د ده خلاف یې کاو او صرف د دنیا د وجې نه د دنیا لالچ راغیستی و. وسني دور کې هم داسې دا امریکا چې راغلی و افغانستان ته هلته ځان له داسې مولیان تیار کړي وو چې هغې به 24 ګنټې په ایپ ایم وغیره باندې به هغې د دغه مجاهدینو خلاف به یې کاو او د هغه امریکایانو انګریزانو سره څنګ په څنګ باندې ولاړو. دا دین ته نقصان اکثر غلط مشران او غلط مولیان رسوي. الله دې رحم وکړي. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې کله دیو جدا شي د مؤمنانو سره نو موږ ایمان راوړی دی او کله چې جدا شي د خپلو شیطانانو سره نو قالو وایي دیو انا معکم یقینا موږ تاسو سره یو. هغې ورته وایي تا خو ما مسلمان سره لیدلی ویل ته څه کول نو انما نحن مستهزئون یقینا موږ ټوقې کوونکي یو مسلمانانو پورې مړه ما خو مسلمان پورې ټوقې کوله مسلمان پوری میں خندا کولا مذاق میں ورسره کاو. اللہ رب العالمین وی اللہ یستهزئ بهم اللہ تعالی با بدل د ټوق ورکی دیو لرا اللہ ټوق نه کوي خو بدل د ټوق ورکی. اللہ یجازیهم علی استهزائهم اللہ تعالی با دیو له د هغې د ټوقو بدله به ورله الله رب العالمین ورکی. او علماء کرام ذکر کوي چې کومه سزا الله تبارک و تعالی به کومه سزا ورکوي داسې سزا به د منافقانو له ورکوي لکه د ټوقو په شکل باندې وي. لکه وایي دا منافقان به جهنم کې یا میدان محشر کې به د جنت دروازه به ورته کولاو شي چې راځئ او جنت ته ورځئ د جنت دروازه به ورته کولاو شي چې راځئ چې کله دی ورمنډه کي او هلته ورورسي یک دم بر جهنم دروازې پسې بند شي. دا ردیو د استهزاء او د ټوقو بدله ده چې د جنت دروازې به ورته کولاو شي راځئ دنده کېږئ یک دم به بیا پسې الله رب العالمین بند کي. یا دا دی چې دا اور چې کوم دی نو بعضې علما وایي چې دا اور به ورته کلک شي د جهنم اور دا به کلک شي دیو پې د پاسه ولاړي دیو به په هغې باندې ځي چېرې دا خو چې کوم دی نو بلکل څه پروا نشته دی خو چې کله د دې جهنم د منځ ته ورورسېدي اور ته بس بیا په دې جهنم کې ورښکته شي ډوب به شي او الله رب العالمین د طرفه ورته ویلی کېږي ذوق
انک انت العزیز الکریم. دا سزا وسکا ته خو ډېر عزتمن وي او ته خو داسې وي داسې وي. ځکه وجه داره چې دیو صحابو ته بېوقوفه ویل او چې چا به ورته ویل ته مسلمان سره څه کولی ما پورې څه ټوکې کولې. مړه مسلمانان سادهګان دي موږ پکې ورننوتي وو او داسې هم کوله داسې هم کوله. دا منافقان دا هغه دور کې مو اوس هم شته او قیامته پورې به وي. الله یستهزئ بهم الله تعالی بدله د ټوکو به ورکړي دیو لره. ویمدهم فی طغیانهم او زیاتی دیو لرا پا سرکشی دیو کی. یعمهون پا داس حال کی چی دیو با حیران و پریشانی حیران و پریشان بی یا یعمهون سرگردان بی یا یعمهون دزللان دبی. ځکه یو د ظاهري سترګې دی او یو د زړه نو دا به د زړه لاندې د زړه. یا دریم دا دی چې یعمهون په داسې حال کې چې دیو به حیراني په خپل کار کې چې موږ څه چل کړی دی. اولئک الذین دغه کسان دي اشتروا الضلالة چې اخلي گمراهي بالهدى په مقابله د هدایت کې. اخلي گمراهي په مقابله د هدایت کې او گمراهي اخیستې ده یعنی د هدایت نه گمراهي ته نقل شوي دي او د امن نه یری ته او د سنتو نه بدعت ته نقل شوي دي. اولئک الذین دا کسان دي اشتروا الضلالة چې واغېستله گمراهي بالهدى په مقابله د هدایت کې. دلته ګوره چې هدایت ذهن ته خبر راځي چې یاره گمراهي واغېستله په هدایت باندې. نو سوال راځي چې د دې نه خو معلومه شوه چې د دې اوس هدایت وو ځکه چې واغېسته گمراهي په هدایت. نو مقصد دا چې هدایت ورسره وو هغه یې ورکړه گمراهي واغېستله. جواب دا دی چې هدایت بالکل او د هر انسان سره یي. ځکه حدیث کې راځي کل مولود یولد علی الفطره هر یو ماشوم چې پیدا کیږي نو هغه په دین اسلام باندې پیدا کیږي. لاول هر ماشوم مسلمانی خو فابواه یهودانه او یمجسانه او ینصرانه د چې کم مور او پلاری بیا هغه دنه اثر اخلي د ماشوم د مور او پلار نه یا یهودی شي یا نصرانی شي یا عیسائی شي. نو دا په حقیقت کې د سره هدایت وو خو دغه هدایت یې ورکړه او ګمراهي واغېستله. دویم جواب دا دی چې د دې نه مراد که موږ داسې معنی وکړو نو بیا به دغه اعتراض نه کېږي چې اولئک الذین اشتروا الضلالة دا هغه کسان دي چې غوره یې کړه ګمراهي بالهدى په مقابله د هدایت کې. دیو ته ګمراهي م وه هدایت م و دیو هدایت وانغېستو ګمراهي واغېستله ګمراهي غوره کړه. په دې معنی بیا اعتراض نشي راتلی. دا معنی که چا کوله اولئک الذین دا کسان دي اشتروا الضلالة چې غوره یې کړه ګمراهي بالهدى په مقابله د هدایت کې. فما ربحت تجارتهم نو هیڅ ګټه ونه کړه دیو په خپل تجارت کې. وما كانوا مهتدین او ندی دیو سملار مندون کې په هدایت باندې ندی روان. دا د منافقانو 14 نښې بیان شوې. ورا اجمالا یو ځل بیا وما هم بمؤمنین دا 1 نمبر شو. یخادعون الله 2 نمبر. وما یشعرون 3 نمبر. څلورم فی قلوبهم مرض. شپږم بما کانوا پنځم بما کانوا یکذبون او شپږم انما نحن مصلحون. وم الا انهم هم المفسدون او اتم قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. نهم الا انهم هم السفهاء او لسم ولكن لا يعلمون. يولسم واذا لقوا الذين آمنوا او دولسم انما نحن مستهزئون. دیارلسم ويمدهم في طغيانهم او څوارلسم يعمهون او بیا پنځلسم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى او شپاړسم وما كانوا مهتدین. دا 14 نښې او 14 قباحتونه د منافقانو ذکر شو. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم
وتركهم في ظلمات لا يبصرون. دی سراوس الله رب العالمین مثالونه ذکر کئی، مثالونه ذکر کئی دغه ډلو منافقانو او د کافرانو. یا بعض علماء چې دا ټول د منافقانو سره لګي، خو صحیح دا ده چې دا اولنی مثال مثلهم کمثل الذی استوقد نارا د کافرانو سره دی، دا کافرانو مثال دی. او کصیب من السماء د دین اخو بیا دا مثال دا د منافقانو د پاره دی. او د دې د مثال د سره پاره وګوره مثال څه ته وایي. مثال دې ته ویل کېږي مثال چې تشبیه الشیء الخفی بالجلی، د یو پټ شي تشبیه ورکی د ښکاره سره. لکه یو شی پټ دی اوس هغه چا لیدلی نه دی او ته د هغې تشبیه د ښکاره یو شي سره ورکي. لکه ګوره که ستاسو خیال دا مثالونه دي لکه جنت کې به اوس تا ته څوک وایي چې یاره جنت کې به کجوري. اوس که تا دا کجورې د جنت کجورې خو موږ نه لیدل که نه، د دنیا کجوره ورته وښیې چې داسې، نو اگر چې هغه داسې نه دي حقیقت کې د دې نه به ډېرې غټې او ډېرې خوندناکې او ډېرې ښې وي. خو دا مثال دی، په دې مثال ته پوه شو چې او کجورې دغه شان شیز دی، دغه شان ده کې بل داسې یو پټ شی دی تالدلی نه دی، خلک وایي دا پلانکي په شان شیز دی. نو دا تشبیه دا مثال دی. بیا مثال ذکر کولو کې څه پیدا ده؟ نو دې کې ډېرې پیدې دي. لکه عرب دا وایي الممثل بلا مثال کالفرس بلا لجام والناقة بلا زمام. چې یو سړی خبره وکړي او په هغې مثال ذکر نه کړي نو په دې باندې وایي هر څوک نه پوهېږي. او د دې مثال داسې دی لکه یو سړی ممثل هغه ذکر کړي او د هغې مثال بیان نه کړي، لکه اس چې بغیر د واګو نه او دغه شان اوښه د پړي نه بغیري. نو دی مثال باندې سړی دا کم خبره چې یو انسان کوي ممثل په هغې باندې صحیح بیا نه پوهېږي، او د مثال د وجې نه انسان په هغې باندې ښه پوه شي، ښه وضاحت د هغې وشي. د دې وجې نه علما کرام ذکر کوي قرآن کریم کې الله رب العالمین 45 مثالونه ذکر کړي، څوک وایي 52 دي. په دې باندې غټ کتابونه علامه ابن قیم رحم الله په کتاب لیکل کتاب الامثال. قرآن کریم کې چې څومره مثالونه دا ټول راجمع کړي او د دې وضاحت یې کړی او تفصیل یې کړی دی. سورت بقره کې صرف 15 مثالونه دي الله رب العالمین بیان کړي. سورت عنکبوت 43 نمبر آیت کې الله رب العالمین وایي چې مثالونو پیدا ده وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. چې دا مثالونه دي موږ د خلکو د پیدې دپاره چې خلک تی عبرت واخلي، نصیحت تی واخلي، دې دپاره بیانو. دغه شان سورت حشر 21 نمبر آیت کې الله رب العالمین وایي وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. دا مثالونه موږ خلکو دپاره دې دپاره بیانو خلکو ته چې خلک په دې کې فکر او سوچ وکړي او په مسله باندې پوه شي. سورت ابراهیم 25 نمبر آیت کې الله رب العالمین وایي ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. الله مثالونه دې دپاره بیانوي چې خلک د دې نصیحت واخلي. بیا دا مثال دا ولګو بیا دې معنی کوو. ګوره اصل کې د مثال وضاحت دا دی چې الله رب العالمین مثال ذکر کوي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د مکی د کافرانو مثال داسې دی لکه یو ځنګل دی. دا مثال چې ګوره یاد شو انشاءالله تعالی بیا په دې مثال باندې ډېره ښکلې پوهه په دې مسله باندې انسان پوه شي او د کافرانو د نبی علیه الصلاۃ والسلام حال باندې پوه شي. الله رب العالمین وایي ځنګل دی، ځنګل کې تکه توره تیاره ده او په دې ځنګل کې بس خطرناک ماران هم شته، لړمانان هم شته او نور ځناور هم پکې شته دی. دې ځنګل کې دا خلک دیو سره رڼاګانې نشته دی چې دیو په لار معلوم کې لاره د خلکو نه ورکه شوې ده، لار هم ترې ورکه شوې ده، رڼا هم ورسره نشته دی او د دې سره یخنیم کېږي او څه اور وغیره څه د هغې بندوبست هم نشته دی. دا خلک په بد حالت باندې دي چې اوس به څه کېږي، ځناور به راځي خوري به، ماران به راځي، لړمانان به هم چیچي، کم طرف ته به ځو
شپه دا خطرناک حالت دی، پدې کې یو کس راشي هغه سره اور ورسره دی او راغې اور یې بل که، په دغه اور سره پیدا دا وشوه، رڼام وشوه او خلکو لارم معلومه کړه او خلکو ته تاودم شو. اوس دې خلکو له پکار دا وه چې دې خلکو د دې سړي چې د بهر نه راغی د ځنګل ته، دې ناستو خلکو چې په ځنګل کې کم راګیر شوي دیو له پکار و چې د دې سړي قدر یې کړی وي او د دې سړي شکر یې ادا کړی وي چې الله یې تاسو ښه وکړي، موږ خو تباه وو چې تا موږ ته دا اور راوړو، رڼا یې دې وکړله او موږ د لارم بیا موندله تاودم شو. خو په ځای د دې باندې چې هغې قدر وکړي د دې سړي، هغې راولګېدل او دې سړي ته کنځل شروع کړه، بد ردې شروع کړې او یې تا زموږ ځنګل وسېزه، زموږ لرګي دې وسېزل. هغه سړي هغه خپل اور چېرې تاسو دومره خفه شوي، خپل اور یې مړ که او د هغه ځای نه روان شو، بیرته لاړو. اوس د دې خلکو څومره بد حال دی، هغه شان بیرته په تیاره کې پاتې شو او اور بل شوی او د هغې سکروټې پاتې شوې، نو اوس چې راغورځېږي په هغه سکروټو باندې راغورځېږي، یو سزا نور هم زیاته شوه، اوس به سوځي. دقه شان مثال الله رب العالمین وایي د نبي علیه السلام او د دې کافرانو دی. دا کافران په دې مکه کې راګیر شوي، ژوند باندې تنګ شوي، ستومان او زناور ته جوړ شوي نو او بس خطرناک حالت کې وو. دیو په دې تمه باندې چېرې څوک راشي موږ ته، ځکه په دغه وخت کې د عرب د مکې والا ډېر خراب شوي وو، تکې تورې تیارې وې، څومره جرایم چې وو، څومره جرمونه هغه په دې کې رایج شوي وو. نو دیو په تمه و چېرې یو کس راشي او موږ ته سمه لار وښیي. نبی علیه الصلاة والسلام راغی، رڼا یې راوړه د لا اله الا الله او د قرآن، د هغې رڼا یې راوړه او دیو دې خلکو ته دین بیانول شروع کړه، دا کلمه ووایي کامیاب به شئ. دې خلکو په ځای د دې باندې چې د نبي علیه الصلاة والسلام قدر یې کړی وی، نبی علیه الصلاة والسلام ته یې تلې ونې، جادوګرې، کوټګرې، دای دا خبرې ورته وکړې، د پلار او د نیکه د دین نه په بل طرف روانې او د مشرانو نه منې، دا خبرې ورته شروع کړې. نبی علیه الصلاة والسلام خپل رڼا راواخیستله او لاړ مدینې ته، هجرت یې وکړه. دیو هغه شان په تیاره کې پاتې شو، نو څنګه بدحال دی د هغه ځنګل والاو په شان حال جوړ شو. الله رب العالمین فرمایي مثلهم، مثال د دې کافرانو او د نبی علیه الصلاة والسلام، کمثل الذي، ګوره مثلهم دې کې مطلب دی مثلک یا محمد، مثلک یا محمد، ومثالهم ستا مثال اے محمد صلی الله علیه وسلم او د دې خلکو مثال داسې دی، مثلهم مثال د دې کافرانو د نبی علیه الصلاة والسلام، کمثل الذي پشان د مثال دا کس دی، استوقد نارا چې بلکې اوره اول ته خلق ناسی راګیر شوي، وها هنا رجال قاعدون فی الظلمات، دغلته څه خلقي او ناسی پتیارو کې په دې ځنګل کې راګیر شوي. فلما اضاءت ما حوله، هر کله چې رڼا شي ما حوله چار چاپیره د دې اور بلونکي نه یا چار چاپیره د دې اور نه، ذهب الله بنورهم، نو بوزي الله تعالی رڼا د دیونه، بوزي الله تعالی رڼا د دیونه، ځکه دیو د رڼا قدر ونه که، د نبی علیه الصلاة والسلام قدر یې ونه که. وترکهم فی ظلمات، او پرېښودلې دیو لره په تیارو کې، په داسې تیارو کې لا یبصرون چې هیڅ نه ویني، دیو هیڅ نه ویني او بیرته په تیارو کې پاتې شو او هغه شان حالي شو لکه ځنګل والا اور بلونکي ته لاړ، هغې په تیاره کې پاتې شو، دغه شان مکې والا په تیاره کې پاتې شو، نبی علیه الصلاة والسلام تی مدینې ته لاړ. سمون دیو کان دی د حق د اورېدلو نه، بوکمون دیو چاړاګان دی د حق د ویلو نه، عمیون دیو ړانده دی د حق د لیدلو نه. سمون کان دی خو د څه نه کانه حقیقت کې نو کانه په دې ظاهري غوږونو باندې، ښه غټ غوږونه یو او ښه اورېدلې پې کولی شو، خو الله حق یې پې نه اورېد، قرآن یې پې نه اورېد. او بوکمون چاړاګانو حقیقت کې د دنیا په دې ژبه باندې چاړاګان نو غټې غټې ژبې وي او خبرې پې کولی شوې ډېر شی،
خو لیکن حق یې پې نشو ویلی عمیون لاندو د حق د اورېدلو نه د حق د لیدلو نه د حق د لیدلو نه لاندو نور په سترګې وي غټې غټې او دنیا کې بیا هر څه لیدل خو حق یې پې نه لیده فهم لا یرجعون دیو نه راګرځي حق ته نه واپس کېږي حق ته د اسلام د ګمراهۍ نه اسلام ته نه واپس کېږي ومن الناس او ځینې د خلکونه من یقولو هغه دي چې وایي آمنا بالله مونږ ایمان راوړی دی په الله وبالیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې وما هم بمؤمنین او نه دي دیو د زړه نه مؤمنان یخادعون الله دیو دوکه کوي د الله تعالی سره په خپل ګمان والذین آمنوا او د هغه کسانو سره چې ایمان راوړی دی وما يخدعون او دیو دوکه نشي کولی الا انفسهم مگر د خپلو ځانونو سره وما يشعرون او دیو نه پوهیږي فی قلوبهم مرض په زړونو د دیو کې مرض دی فزادهم الله مرضا پس زیاد دی کې الله تعالی د دیو دا مرض یا زیاد بکی الله تعالی د دیو دا مرض ولهم عذاب علیم د دیو د پاره عذاب دی دردناک بما كانوا يكذبون پدې وجہ چې دیو همیشه دروغ وایي واذا قيل لهم کله چې ویل شي دیو تعالی تفسدوا في الارض ورانه مکوي فساد مکوي پزمکه کې قالون وای دیو انما نحن مصلحون یقینا من اصلاح کون کیو الا خبردار انهم هم المفسدون یقینا دیو فسادیان دی ورانکاری دی ولكن لا يشعرون لیکن دیو نه پوهیږي واذا قيل لهم او کله چې ویل شي دیو ته امنو ایمان راوړی کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړی دی صحابه کامل خلقو پورا خلقو چې صحابه دي قالوا نوای دیو انؤمنو ایم ایمان راوړو کما آمن الصفهاء لکه څنګه چې ایمان راوړی دی دی قمقلانو دی بیوقفانو الا خبردار انهم هم الصفاء یقینا دیو بیوقفان او قمقلان دی پخپلا ولكن لا يعلمون لیکن دیو نه پوهیږي واذا لقوا الذين امنوا کله چې دیو میلاو شي دا کسانو سره چې ایمان راوړی دی قالوا نوای دیو آمنا مونږ ایمان راوړی دی واذا خلوا او کله چې دیو جدا شي الی شیاطینهم د خپلو شیطانانو مشرانو سره قالوا نوای دیو انا معکم یقینا مونږ تاسو سره یو انما نحن مستهزئون یقینا مونږ ټوکې کوونکي یو مسلمانانو پورې الله یستهزئ بهم الله تعالی با بدله د ټوک ورکي دیو لرا ويمدهم فی طغیانهم او زیاتی دیو لرا په سرکشۍ د دیو کې یعمهون په داسې حال کې چې دیو به د عقل لاندې یا په داسې حال کې چې دیو به د زړه لاندې یا په داسې حال کې چې دیو به حیران او پریشانئ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دا هغه کسان دي چې دیو غوره کړله ګمراهي په مقابله د هدایت کې فما ربحت تجارتهم نو هیڅ ګټه ونه کړه تجارت د دیو وما كانوا مهتدین او ندی دیو لار مندون کی مثلهم مثال د دیو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمثل الذی پشاند مثال دغه کس دی استوقد نارا چې بل کی اورا او دلته خلق ناز دی پتیار کی راگیر دی فلما اضاءت هر کلا چرنا شی ما حوله غیر چا پیرد دی اور بلون کینا یا غیر چا پیرد دی اورنا ذهب الله بنورهم نبوزی الله تعالی رڼا د دیونا وترکهم فی ظلمات او پرید دیو لرا په داسې تیارو کې لا یبصرون چې هیڅ نه ویني صم دیو کان دی د حق دا اورېدلونا بکمون دیو چاړاګان دی د حق دا ویلونا عمیون دیو وړاندې دی د حق د لیدلونا فهم لا یرجعون دیو نه